یو سړی دی هغه په اودس کې فرض نه پیژني چې اودس کې فرض څو دي، د اودس کولو طریقه نه پیژني، په منځ به ولاړي. دلته یو ترجمه ختم کړې وه زمونږ د علاقې دی، دلې منځ تم کله کله راځي خپه نشي که ناستی چرته خپه کېږي نه، او که خپه شي نو زما به څه وکړي، مونږ نه خوشحال څوک دي. په منځ یې نیت وتړلو او سلام یې وګرځولو او منډې کړې، بیا د استنجا ځای ته لاړو. نو هلته یې وړه استنجا وکړه او بیا راغی نیت یې وتړلو. ما ورته ویل چې هلکه دا ولې؟ وی جی وړه سینجا مې ایره شوې وه، سینجا. نو ما ورته ویلې چې تا خو پلاني استاد سره د قرآن ترجمه هم کړې ده، دومره نه پوهېږي چې تشې متیازې چا کړي وي او اودس یې وچ کړی او بیا تی استنجا هیره شي او مخ لاس ووینځي او منځو کې نو منځي کېږي، دومره نه پوهېږي. که لوی اودس ماته دې کړی وي او په دستونو نه یې تلی، کلک اودس ماته دې کړی او په لوټه دې ښه ځان پاک کړی، نو هم که لاندې ځان ونه وینځي او مخ لاس ووینځي اودس وکړي او راشي منځو کې منځ دې کېږي. تاسو خیال راغی؟ مسله دا ده چې د دې ورغوي عمره ځای ګنده شوی نه او په لوټه دې ځان پاک کړی نو بس خبر خلاصه شو. دا نه چې همیشه به دغسې کوې، او که اتفاقي داسې کار اوس ځای داسې دی چې هلته ته استنجا چې کوې خلق دي، نیر دی، اوبه دي، وله ده، خلق ولاړ دي، نه چې کولی نو بس مخ لاس ووینځه مونځ وکړه. د تشي متیازو ساس کې دی په بدن جامو پریوتی دی یا په بدن پریوتی دی. نو د دې ورغوي عمره ځای چې ګنده نه و نو په یو ساس کې باندې جامې نه پلیتېږي، منځ ورسره کېږي. تاسو خیال راغی؟ اوس دا قسمه مسائلو ضرورت دی ملک او دی قوم ته ډېر زیات دی، او کنه دوی ته د قرآن د ترجمه کولو ضرورت دی. و یا الہی یہ تیرے سادہ دل بندے کدھر جائیں کہ سلطانی بھی عیاری ہے اور درویشی بھی عیاری. قدوری یا کنز یا نور الیزا لولول چی دی هغه د پاره فل علم پکار دی. یو سړی کمپلیٹ عالم نہیں نور الیزا نشی پڑھاولی، نہ قدری پڑھاولی شی، نہ کنز پڑھاولی شی، چې کمپلیٹ عالم نہیں. ترجمہ د اردو ترجمے والا قرآن پیدا کا او په دې محراب کې کېنا او دا خلق بدر تناستی او پاس تلاوتو کا ولاندې د اردو ترجمه وایا، دا خو هر څوک کولی شي، دا خو آسان کار دی. ګرانه دا ده چې الحمد نواله تر ولدوالین پورې دا ټول قرآن چې دی دا اجمالی طور په دې الحمدو کې پروت دی، یعنی د الحمدو تفسیر دی ټول قرآن، او بیا د ټول قرآن تفسیر دی حدیث، او بیا د تمام حدیث او قرآن تفسیر دی علم فقہ. ما خو درته عرض کو دا ذوقي شی دی. اوس زه تانه په ترجمه کې تپوس کوم چې ټول قرآن اجمالی طور پروت ته په الحمدو کې، نو الحمدللہ رب العالمین د دې آیات تفسیر په مخ کې قرآن کې وخایا، یا ایاک نعبد و ایاک نستعین د دې آیات تفسیر په مخ کې قرآن کې وخایا،
اهدنا الصراط المستقیم د دې تفسیر په مخ کې قران کې وخایا، غیر المغضوب علیہم ولا الضالین د دې تفسیر په مخ کې قران کې وخایا، بیا به پته لګي. خیال هم راخی. نو عرض میں داو چې مونږه هغه شی نه محسوس کوو چې د کوم شي قوم ته ضرورت دی. مونږ خپل ډنګاوي جوړو، نامې کوو، نمود کوو. دام ایمان نه چې د قوم ته به خیر ورسي. دا زمونږ ایمان نه دی. واحد ډله په دې ملک کې بلکې په ټولي دنیا کې دا تبلیغی جماعت والا دي چې د دوی ایمان دا دی چې دا سړی دی یو ښه مسلمان شي. زمونږ نه، د دوی ایمان دا دی. طرز و طریقه دا ده، د وینا آداب داسې دي چې دا سړی جماعت تراشي او دا ښه مسلمان شي. واحد ډله. مونږ ټول کو تکمار یو. نو عرض میں داو چې دا ذوقي سیزونه دي. ذوقي شی سکلو سره تعلق لري. زه ستاسو ټولو ته ما چالکه ګوړه ده، ګوړه یاره نو داسې خوږ شی دی او چې خوله کې واچې ډېره خوږه لګي او چې روټۍ د پاسې وخورې هضمه کېږي او تا په عمر کې هم ګوړه لیدلې نه وي. په عمر کې نو ته په ایمان ووایه چې زه 10 غنټې تقریر درته په ګوړې خوږوالي وکړم، تاسو به پې پوه شئ. او که لږه غوندې ګوړه مې درکړه، زه تا ته یم ګوړه خوږ شی دی، ته وایې څنګه خوږ شی دی؟ همدا واله. خو چې خولې ته یې کې فوراً به پوه شي چې واقعي خوږ شی دی ته وایي. یو ړوند سړي ته سړی راغی، وی چې جی راځه زمونږ کور کې ختم دی. نو هغه حافظ ورته وایي چې سم پخ کړي. وی جی کیر. وی کیر څه؟ خو ساړوند غریب د موره پیدا اړوند هغه کیر میر. او بیا مولاله څوک کیرونه میرونه نه راوړي. یو مولاله چا د مستو کټوای راوړه. چې د مستو کټوای راوړه نو مولا ورته ویل چې جنایت ته خو چېرې وظیفه م نه ورکوئ، دا نن دې د مستو کټوای څنګه راوړه؟ ویل استاذ دا مستو کټوای بیګا پیشو جوټه کړې وه، نو مور مې ویل چې مې تویوه مولاله یې اوسه. مولا به هم ساناړي غوندې و، هغه کټوای راواغسته، په دا ځمکه یې راوویشته. چې ماته یې کړه نو جینۍ په جړا شوه. ویل ولې جاړې؟ خو ما یا خوړلې او یا توی کړې. نو جاړې ولې؟ ویل مستو پسې نه جاړم، دې کټوای پسې جاړم. وی چې ولې؟ وی دې کټوای کې به مې د شپې نیا متیازې کولې. اوس به مې نیا وهي چې زما د متیازو کټوای دې ولې ماته کړه. پخوا به دې بوډاګانو ځان سره کوټه کې کټوای ایښې وه، نو چې متیازې به ورغې بار به نه وته، ما کټوای کې به. نو مولاله څوک کیر میر؟ تاسو وایئ مولیان حق نه وایي. مولا به څنګه حق وایي؟ ستا په ملک واحد ملک دی چې د مولا دومره ګنده تربیت په دې ملک کې کیږي چې الله دې امان راکړي. هر ماښام او هره غرمه ګورئ وظیفه لیاو ایماندارو وظیفه راوړئ، خدای مو بخ.
یعنی هغه خلق چې ته په جماعت کې خدای ته وکیل کړي او د دې مولا په خوله ته جنت غواړي، هغه مولا ستا په دروازه کې ولاړی وظیفه راوړي خدای مو بخا ابل ورځ د دې جماعت دا زمونږ مبارک جماعت چې ده طالب مې راوغختو مال دې خورا شالکه چا صدر کړي کنه چا ټوکرای کې ملاس کو نو دو وظیفې پکې وي او دواړه ما خیال دی چې د درې ورځو سړې وي کا ترکاری وګورئ نو زه تاسو ته څه ووایم هغه سړی چې کوم ته خدای ته وکیل کوي او دی ولدوالي نه وایي او ته ورپسې آمین وایي نو خدای وایي د هغه سړي په خوله مانه جنت غواړي چې کوم سړی له دې بیګانه سړه ټوکړه په ټوکرای کې اچولې دا ستا د ملک تر او بیا ټیسمار خانی دې څومره ده نخرې دې څومره دي په جماعت کې دې روب څومره ده زه بجلیګر کې ومنو یو راغی وی چې منځ شو او جو شو یا راخونو په دویم ورځ بیا کې نه مونږ شوی مازیګر په دریم ورځ چې راغی کنه ول مونږ شو وشو الکه ټیم دا خو د ټیم خبره ده جمعات کې ګړای لګېدلې څه د پاره ده په دې ټیم به مونږ کیږي ټیک ول قد قامت الصلاه نه چې څنور الفاظ یو یاره اوچت مې کو د دې ځمکې مې وویشت او بیا مې اوچت کو د جماعت د کړکای نه مې بار لړکو ورپسې مې ورټوپ کو په دې خېټه مې یو درې ټوپه ورته ووال مال چې تر څو زه دې جماعت کې مو ته ما په دې دروازه ولیدې نو کلمې به در کې وشلو تر مرګه پورې بیا زما جماعت ته رانغی ستا د مور ډولۍ لاندې راغلی یم چې ته نه یې راغلی نو مونځ به نه کي وځه په دې لار نن ستا په کلو کې چې ملک صاحب نه راغلی جمع نه ودرېږي چې خان نه راغلی جمع نه ودرېږي چې بامبړ صاحب نه راغلی بیمبر صاحب هغه نه ورېږئ جي هغه دغه اودس کې اودس مودس پکې نشته ته پوه شې په خبره باندې وړاندې نه اودس کوه کنه نو تا د مولا تربیت دومره ذلیل کړی دی بیا پادری مالګې دی وړي نو هغه پنډوکې مولا ترخکې نیولې او په قبر تبارک اللذیم وی ستا مصله د مړي هغه هم په ترخکې نیولې او په قبر تلاوت هم کوي د اسقاط دایره کې ناست دي او اسقاط والا چې کوم مشر تاسو جوړ کړي هغه نیمه پیسې خپل جیب کې پریدي او نیمه خلق ولور کی قسم په خدای دې دا اورېدو نه هم د لیدو په دې دوو غوتو به غوټه پرانیسته په جیب کې په دې دوو غوټو او پیسې به نیمه په جیب کې توي کړې او نیمه به داسې راوېسته نو طالبانو له چرتانا نه ورکړه او چې لګ داسې اناړي غوندي مولا به غلبه 2-3 روپے ورکړي چې شور وانه چي